ګرانو کتونکو نن به مونږ خبرې کوو د افغانستان او د پاکستان چې کومه کشیدګي ده او دویمه اهم خبره دا ده چې کوم نریندر مودي چې کوم اسرائیل ته دوره کړې ده هغې دورې په باره کې به خبرې اترې کوو. د دې دورې مقصد چې کوم دی نو مودي او نتنیاهو چې کوم دی نو د مسلمانانو د نسل کشۍ او د مسلمانانو د ختمېدو دپاره یو ډېر لوی پلان هلته هغوی تیار کړی دی او په دغه پلان کې چې کوم نقصان به کېږي د دنیا چې دا دنیا دپاره یو ډېره د خطرې ګنټۍ ده، خصوصا د جنوبي ایشیا دپاره او د جنوبي ایشیا نه پس بیا غټ نقصان چې کوم دی نو هغه فلسطین ته دی او دویم چې کوم دی نو کشمیر کې او کشمیر باندې د پاکستان چې کوم موقف دی نو هغه ظاهره خبره ده. اوس چې کوم دی نو نریندر مودي چې کوم دی نو هغه په کشمیر کې ناکامه شو او په پاکستان باندې چې کوم هغه حملې کړې وې هغې کې هغه ته شکست شو نو هغه لاړو نتنیاهو ته په خپو کې پرېوتو او نتنیاهو ته هغه دا خطاب ورکړو چې لکه یو پلار خطاب ورکړو چې بھائی ما د دې دغه نه بچ کا. خو کتونکو زه به تاسو ته دا ووایم چې دا د عالم اسلام مسلم ممالک چې کوم سربراهان دي دا دوره چې کومه د اسرائیل نریندر مودي کړې ده نو دا ډېره تشویشناک صورتحال به دا اختیار کوي. ما تاسو ته ووایي که نه چې زیات تر نقصان ته فلسطین ته دی او نتنیاهو هغه وزیر اعظم دی د اسرائیل چې 80,000 نه والې 90,000 فلسطینیان چې کوم دي دا د شهیدان کړي دي، دا دته یو اعزاز حاصل دی چې دا د شهیدان کړي دي او مزید هم هغه د مسلمانانو چې کوم دی نو نسل کشۍ او د ختمېدو دپاره چې کوم هغه پرزم دی او هغه سره د نریندر مودي چې کوم دی نو هغه د ده سات ورکوي لګیا دی. خو انشاءالله تعالی ما د مسلم ممالک ته لکه دا په دې خبره غور پکار دی چې بھائی دا د دې دواړو ریاستو چې کوم منصوبه ده چې دا ناکامه کړي. بل وخته که موږ وګورو نو بیګا داسې 2 ورځو نه د افغانستان ډرون چې کوم دی نو په نوښار او په ابټاباد او د خیبر پښتونخوا په مختلف اضلاع کې چې کوم دی نو هغوی لګیا دي د شپې او د ورځې چې کوم دی نو پروازونه کوي. خو د افغانستان د حکومت دا دعوه ده چې بھائی مونږه په نوښار کې په ابټاباد کې ډېر غټ نقصان کړی دی. خو دا منفي پروپیګنډا ده، دا منفي پروپیګنډا ده او دا پروپیګنډي انډیا هم کوي، هندوستان هم کوي. د هندوستان میډیا چې کومه ده نو هغه مسلسل دا پروپیګنډې کوي لګیا دي چې د دوی ډېر نقصان شوی دی او د یو طیاره چې کومه ده د پاکستان غورځېدلې ده نو داسې هېڅ قسم حالات نشته دی. نوښار چې کوم دی نو پرون هم په خیبر پښتونخوا کې کاروباري مراکز کلاو وو، هېڅ قسم خطر نشته، هېڅ نقصان نه دی شوی. کوم ډرون چې د افغانستان نه راغلی دي یا لوکل بیګا چې کوم ډرون خطي دي نو هغه مونږ بیګا هم ویلي دي چې دا لوکل ایریا نه دا خطي دي او مختلف ځایونو کې سالپور، حکیم آباد او ایسی کالونۍ چې کوم دی نو دې ځای کې دی دا پروازونه بیګا کړي دي. خو بیګا هم دی هېڅ نقصان نه دی کړی. خلق چې کوم دی نو عوام چې کوم دی د خیبر پښتونخوا او پورا پاکستان د افواج پاکستان سره ولاړ دی. په دې دغه کې ویلې چې د پاکستان صبر چې کوم دی نو هغه تمام شوی و. ویلې چې د انډیا چې کوم فنډینګ دی افغان حکومت ته او کوم هلته چې کوم د دهشتګردۍ کیمپونه دي تر هغې پورې به د پاکستان ایرفورس او سیکورټي فورسز به کاروایانې جاري او انشاءالله چې سم اپډیټ په دې باندې موږ به تاسو سره دوباره راځو. یو لمحات ته موږ تاسو خبرو. اوس اجازت غواړو د الله